د دویم ټیسټ میچ د پاره پاکستان خپل د 12 کلاډیانو سکواډ اناونس کړی دی. د 12 کلاډیانو لوبډله اناونس کړی ده چونکه پلینګ 11 خو لزکه نه وایي چې 12 کلاډیان دي. د کې به یو کلاډي ډراپ کیږي خو د کمال خبره پکې داره چې شاهین افریدي هم په دې سکواډ کې نشته. شاهین افریدي هم ډراپ ته پس وجه باندې ډراپ ته کوچ جیسن ګلیسپی د شاهین افریدي حواله سره سویل دي مکمل سکواډ سره هم شریک کوم د کوچ وینر سره هم شریک کوم او شاهین افریدي ول ډراپ شوی پاغه باندې هم په دې ویډیو کې خبره کو. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. شاهین افریدي هغه رنګ ریدم کې نه د څنګه چې هغه په 2021 او په 2022 کې هغه نه پس شاهین افریدي هغه رنګ پرفارمنس نه دی ورکړی څنګه چې داغه نه توقعات ساتل کیږي. بل د شاهین افریدي پیس کې هم ډیر زیات کمی راغلی دی. د شاهین افریدي بیهیویر باندې هم ډیر زیات سوالات چاتيږي چې په ټیم کې داغه بیهیویر کپتان سره یا کلاډیانو سره یا منیجمنت سره ټیکنیوي بیهیویر خو ځان ته یو خبره ده. بیهیویر او پرفارمنس باندې کوم خبرو کو پرفارمنس میټر کوي. بیهیویر کده یو کلاډي هر څنګه وی هغه دغه پرسنل معاملات دي خو چې هغه په ګراوند کې پرفارمنس نه کوي نو به د ټیم نه ډراپ کیږي. دا شاهین افریدي د پاره او د پاکستان کرکټ ټیم د فینز د پاره ډیر یو بوري خبر ده. د شاهین افریدي غونته بالر چې په دنیا کې به دغه صفت کې دي هغه نن د پاکستان ټیم نه ډراپ شوی دی د خپل پرفارمنس په وجه باندې د خپل بیهیویر په وجه باندې نه د خپل پرفارمنس په وجه باندې چې پرفارمنس دغه انتهایی خراب وکټ هغه تر لاس ته ناراضي کغه وکټ اخلي هم ټیلنډر کلاډیان اورټ کوي ټاپ آرډر کې هغه وکټ نه خلی بل دغه پیس چې کم دی 132 133 میکسیمم 135 میکسیمم چې هغه سپیډ دی 138 140 148 والا بالر چې کم دی هغه پیس 135 لا راکو شوی دی. یو وجه خدا هم کې دی شي. خیر په دې باندې د ویډیو اینډ کې خبره کو او کرا شمونګه سکواډ تاسو ګورئ جی. شان مسعود دی سعود شکیل وایس کپتان ابرار احمد چې کوم دی په سکواډ کې شامل شوی دی. دا نوې کلاډي شامل شوی محمد علي په تیر شوی میچ کې هم سلمان علي آغا سایم ایوب بابر اعظم او میر حمزه هم په دې سکواډ کې نوې شامل شوی. په تیر شوی میچ کې میر حمزه هم نو او ابرار احمد هم نو. اوس ابرار احمد او میر حمزه چې کوم دی په سکواډ کې ان شوی دي. محمد رضوان په تیر شوی میچ کې عبد الله شفیق مو نسیم شاه هم او خرم شهزاد هم. اوس ابرار احمد او میر حمزه دا 12 کلاډیان دي چې کې به یو لس کلاډیان پلینګ 11 دی نوځي دي کې به یو کلاډي چې کم دی ډراپ کیږي. اوس ابرار احمد ډراپ کیږي یا میر حمزه ډراپ کیږي خو کچري ابرار احمد او میر حمزه دواړه ان کیږي نو بیا به کم کلاډي بل ډراپ کیږي. تاسو د حواله سره یا آیا اوپنرانو کې مطلب شان مسعود عبد الله شفیق کې بس ډراپ کیږي کنا سلمان علي اگر ډراپ کې 2 چانسز دي. دا به سبا د میچ دوران پته لګي چې کم پلینګ 11 پاکستان تیار کړی دی. خدا د 12 کلاډیانو سکواډ د دینه به یو لس کلاډیانو پلینګ 11 تیاریږي جی. اوس کم کلاډي ډراپ کې 2 خطر راغنوم تاسو په کمنټ کې ما سره شریک کړئ او کم کلاډي تاسو وایي چې هغه په دویم ټیسټ میچ کې نه وي نو دا غنوم تاسو ضرور په کمنټ کې منشن کړئ جی. اوس جیسن ګلیسپی چې کم دی د پاکستان کرکټ ټیم کوچ هغه ویلي دی چې شاهین افریدي ډراپ نوم ولاغه هم نه دشته لکه بیا هم ریسپیکټ ورکړي دی ډراپ نه دشته. شاهین افریدي وای پس خپل کارونو باندې مطلب پرسنل کارونه نه دغه فټنس کې یا دغه بالنګ کې څه کار پاتې دی پاغه باندې خپل کار کنټینیو ساتل مطلب پریکټس چې کوم دی هغه پریکټس کول غواړي هغه زیات ټایم نیټ لور کول غواړي هغه خپل غلطیاں ریډیوس کول غواړي خپل غلطیاں ختمول غواړي. نو په دې وجه شاهین افریدي وای په دې میچ کې نشته دی. شاهین افریدي ولې نشته تاسو سره دا کمنټ کې را سره شریک کړئ. والسلام.